تعالى نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية عملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد. اعلم په لغت کې تنبیه او آگاهی توي، او په اصطلاح کې دا یوه کلمه ده چې ذکر کیږي د پاره د ایقاظ د غافلینو. لکه که غفلت کې راغلی وي را بیدار شه. په شرجامي کې منګه په اعلم باندې بیا تحقیق دغه کوو، دا ذکر کوو چې د اعلم نه د مصنف او د شارح په 15 اغراضو کې نه بعض اغراض مراد وي. شرجامي کې اعلم راغلی، اعلم ان الشيخ رحمه الله تعالى لم يصدر رسالته هذه بحمد الله عز وجل بأن جعله جزءا منها حزما لنفسه يا حسما لنفسه بتخيل أن كتابه هذا ليس ككتب السلف رحمهم الله حتى يصدر على سننها. نو اعلم، علم چې دی او معرفت دې دوانو کې فرق دی. د علم استعمال په کلیات او جزئیات او دوانو کې دی، او د معرفت استعمال صرف په جزئیات کې دی. دویمه دا ده چې دا علم دا متعدی کیږي مفعول اول، مفعول ثانی، مفعول ثالث تا. او معرفت د دې تعدی صرف یو مفعول تا دا. معرفت چې دی نو دا مسبوق بالنسیان وی، او علم عام دی که مسبوق بالنسیان وی که نہیں. نو اعلم پویش طالب جانا چې احکام شرعیه تقسیم باغی کئی منها و منها. د شریعت احکاماتو ته وګورا، بعضی د کیف سره تعلق ساتي، د کیف د عمل سره، او بعضی د اعتقاد سره تعلق ساتي. نو داړمبه احکام شرعیه فرعیه شو، فقه ورته تاسو وایي. چې دا زمونږه په مذهب کې په غټه سطح باندې 15 لکه 38,000 د عباداتو او 4,62,000 د معاملاتو دي، او په وړه سطح باندې 12.5 لکه مسائل دي. دیتا فرعیه ویلې کیږي، دیتا عملیه ویلې کیږي، او د عقیدې سره چې تعلق ساتي نو هغې ته اصلیه او اعتقادیه ویلې کیږي. د هغې دغه کوم اصول چې دي امنت بالله کې ذکر دي، او نور هم د هغې سره زواید دي.
نو فرمای اعلم پویشا ان الاحکام الشرعیه احکام شرعیه منها بعض دی احکاماتنا ما هغدی یتعلقو چی تعلق نسی پا کیفیت دا عمل پوری او مسمى کیگی پا فرعیه و عملیه بانی ومنها او بعض داغین ما هغدی یتعلقو چی تعلق نسی پا اعتقاد پوری او مسمى کیگی دا پا اصلیه او اعتقادیه باندی تا د کمم احکام و علم اصیل کو دا اولنی نو دغه علم الشرائع والاحکام دی تاسو چې کومه هدایه وای دغه علم الشرائع والاحکام دی او دا دویم علم دی اصل کو په شرقایت کې دیتا علم التوحید والصفات نو دا احکاماتو نمونم بدل شو او په احکاماتو چې کوم علم رالی نو هغه علمونه هم بدل شو والعلم هغه علم چې متعلق دی په اولنیو قسمونو پورې مسمى کیږي په علم الشرائع او علم الاحکام باندې ولی دلیل دا دی لما د وجه د دینا کہ انها لا تستفاد نمستفاد کیگی دا احکامات مگر د جهاد د شرعنا دا علم نحاسدیگی احکامات نه دا معلومیگی مگر د جهاد د شرعنا اوڑان دیواله نکی فهم عند اطلاق الاحکامی په وقت ذکر کې دلو د احکام کې الا الیها مگر صرف دقتا علم الشرائع اطلاق دا معنی چې بس مطلق ذکر شي نو رجع چاته کې دقته کې والعلم المتعلق او هغه علم چې متعلق دی بالثانیه په دې دویم پوری بالثانیه تبع څنګه عبارت لګي والعلم المتعلق بالاولى والعلم المتعلق بالثانيه فدغه دویم باندې دا مسمى کیږي په علم التوحید والصفات باندې الکه ویوالی په دې کې ویوالی د توحید او د صفات بیان نه دی دغه خو د برزخ بیان شتا لجنتو شتا د دوزخو شتا د پولیسرات شتا د انبیاء کرام شتا ډېر خبرې اترې پکې دي وای صرف د علم التوحید و صفات و تولینم کې خوستل شو لما د وجه د دینا چې ان ذالک بشک دا توحید او دا صفات چې اشهر مباحثه ډیر مشهور د مباحثو د دې علم ندي او ډیر اشرف د مقاصد د دې علم ندي په دې علم کې دا ټول مقاصد دي او اشرف مقاصد توحید او صفات دي او په دې کې ډیر مباحث دي او اشهر مباحث توحید او صفات درزان الکا بختیار ملی سپراله دې دروازه کې دا دی ودرې څو تاسو ته وایي دا شرقایي دی باندې کوي ادکه خدمت وایي ولی باندې کوي که دا خکار وي دا علم التوحید والصفات او دا شرقایي او دا قاعده بیانونه علمونه خو صحابه کرامو بدا کار کړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قاعده کې تصنیف کړی ابو هريره سے پکې کړي انس بن مالک پکې کړي تاسو ته چا ویلي چې تاسو په دې باب کې تصنیف وکړئ او به وایي څنګه دراله لداس نو تبا ورطا دا اوی صحب علیه رحمتا چی دیر دا سکارون دی چی بعضی خلق اغیط محتاجی وائی او بعضی خلق اغیط محتاج نینو نی وائی دا صحابه کرامو او دا تابعینو زمانت رسول اللہ سم زمانو اغیو تا صحابو تا برکت
صحبت د نبی علیہ السلام ملاو شوی دی هغه زمانه کې لانجی کنجی نه وي اختلافات او مسائل نو او بل دا چې دنیا د غټو غټو علماو نه ډکه وه صحابه کرام ټول غټ علماو شپږنی مشلو صحابه کرامو به فتوی ورکول شپږنی مشلو صحابه کرامو په لږه علاقه کې فتوی دغه کولې دا ورکولې غټه سطح نور هر یو پکې مفتي و نو دغه خلکو اجت نو چې دا علم یې ځان دغه خلکو اجت نو چې دا علم یې ځان لته کړی هلکه په هغه زمانه کې دا خلک ډېر تکړه وو چې دې لو ته به ونښتو په یو ساعت به د پټي نه ګلاس تېر کړو هغه ګېډۍ سترۍ به یې راوړلې په غویانو باندې به یې هغه غوبل کړلې په خاخو باندې به یې هغه څه کړلې نو اوس زمونږ استاسو څخه جوړ شوي دي په ارامي او کالجي چرګان موږ د دې کارونو دونه تکړه نه یو دا نه چې موږ تکړه وو او هغه خلک تکړه نه وو ځکه هغوی څه ترېشلې نه وي هغوی تکړه وو نو ترېشلې ورته ځکه نه وي موږ تکړه نه یو نو ځکه موږ سره څه راله اسباب اسان هغه خلک تکړه وو دا بیا نه وی بس په غیر د پکینا به پراته وو خپل سبقونه به یې ویلې دا کوم دا د شرقاید والا دا مولیان دا ماتین او شارې دیو پکې په سترګو هم نه دی چې پکې څه ته ویلی که موږ تاسو ویل که پکې ته هم ګرمي ده نو پې روم کولر وله راوړه او دغې ته هم دغه د اے سي وله راوړه او په اے سي کې هم دا پلانکې اے سي وایي سم کار نه کوي پلانکې یې راوړه انواټر دی که چېرې دی دا راوړه دقسې کیسه په دې دین کې وه د هغې دې ته اجت نو او زما استاد ته څه دی ملا صاحبه اجت دی نو دا نه ګینې چې دا بدعت دی دا بدعت یو بدعت لید دین دی بل بدعت فی الدین دی رحمک الله بدعت لید دین دا روا دی او بدعت فی الدین دا ناروا دی زمانی سره حالات بدلیږي ځکه هغه زمانه کې اختلافات نو د دې ته ضرورت نه وروسته زمانو کې اختلافات او بدلې عقاید او نظریات را پیدا شو نو د هغې مقابله پکار ده خپل عوام پی کول پکار دي خپل کشران مولیان پی کول پکار دي نو هغې له علماو کتابونه ولیکل چې ګوره پام کوئ په دې کتابو پسې ځئ که چېرته دا کتابونه نه ولیکل شوی نن به ما او تا ته دین د کوم ځای نه را رسېدلی رک به هم نه وي هغه زمانه کې امام مالک 6 لکه حدیثو ته په یادو امام بخاری 6 لکه حدیثو ته په یادو امام ابو حنیفه صاحب 6 لکه حدیثو ته په یادو باندې یادو ته نن د مشرق نه تر مغربه پورې مزل وکړه 6 لکه حدیث والا به ته یو مولا په دې ټوله دنیا کې پیدا شي حافظ یې صرف نشته دی هغه سندن متنن ازده کول جرحن تعدیلن ازده کول دا خو ډېره دغه زمونږ استاسو اندازې ته ګوره موږ په حدیث حکم نشي لګولی چې دا حدیث کوم حکم لري دا صحیح دی که صحیح لغیره دی حسن دی که حسن لغیره دی موضوع دی او که دا شاذ دی که معروف دی فکدرا دی که معضل دی کم یو دی دا حکم پې موږ لګولی نو مخې ته راته پروت وي مولي صاحب منګ یو اغیو دا اغی وجت نو او زمنګ ورته اجت دی وقد كانت الاوائل او په تاخیر سره دا اولنی خلق من الصحابه والتابعين الصحابه الكرام والتابعين رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لصفاء عقائدهم د وجد صفاوال د عقاید دا غیونه اخیری ول صفاوی په برکت د صحبت د پیغمبر علیه السلام باندې او په برکت د نزدېوالي د زمانه په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او درې موجه دا چې ول قلت الوقائع والاختلافات او د وجد
کموالی د واقعګانو د اختلافاتونه څه واقعي ورته نه وي پیغ اختلافات ورته نو څلورم وتمکنهم د وجې د قدرت د دیو وتمکنهم او د وجې د قدرت د دیو من المراجعة د رجوع کولونه الى الثقات ثقه پالوانانو ته ثقه مضبوطو عالمان دا څلور ټکي هغې کې پکې نو د څلورو ټکو له وجې مستغنین که مستغنین دی که مستغنون دی نون ټیک نو نین ټیک دی ولی کانا اسم مرفوع خبری منصوب غواړي وقد كانت الاوائل مستغنی عن تدوین العلمین د تدوین کولنا د دوانو علمونو نه علم الشرایع ته ضرورت او نه علم التوحید والصفات ته ضرورت مستغنی د تنوین د دوانو علمینو نو مستغنی د ترتیب د دې دوانو نه ابوابا و فصولا چې دې له داسې بابونه ورکی او فصلونه ول ورکی کدراله د تفتازانی نمبر 50 سره نشته رحمه الله استاد ټیم کې دا د اردو شرح وی د پښتو نه د پښتو شرح وسوک د عربو په شرح باندې پویشم نه لیکن لا معنى النكت والفوائد على شرح العقائد نحو سوا بلکې نیم سوا صفحو باندې مشتمله شرحه النكت والفوائد دغه کنه على شرح العقائد دغه شروع السوق دون وګدا و د عربی والا چاته معلوم نه د پښتو والا او اردو والا آسان شرحي وخت مورز دوره د علم کمزوري کیږي هلکه چې شل کاله بعد به خو خبر څه معاملې من ته زمونږ استادان ویلي چې زمونږ په ټیم کې دا رواجو او بیا زمونږ د خپل استادانو دا ویلو چې استاد به سبق نه ویلي طالب به سبق ویلي استاد به ورته غوږ چې کوم ځای به نه ورته نو یا به ورانو ویلي دا ځای ټیک ونه ویلي ته یو کتاب داسې ووایه چې تی وی استاد ته غوږی خو دی ته ګور دا ټول ته ثاني که نه ثاني مثلا سبا موږ څنګه سبق وایي طالب کتاب کتلی لا یاره هغه به ښکلی پیرډ وي چې استاد کتلی طالب کتل خو ډېره بعیده خبره ده چې استاد یې وګوري که دا غټه خبره مستغنینو د تدویر د علمینو نه د ترتیب د دې دوانو نه چې ترتیب ولور کې په کوم انداز ابوابا و فصولا بابونه او فصول ابواب جمع د باب د نوع ته وایي څه ته کېږي نوع ته ویل کېږي او فصل فصول جمع د فصل دا څه ته ویل کېږي قطع ته په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي الحاجز بین الحکمین د هدایت النحو کې په دې لومبۍ صفحه کې دې لومبۍ فصل نه په دې دویم فصل باندې دا تعریف کړی چې په لغت کې دا قطع ته وایي په اصطلاح کې الحاجز بین الحکمین فصلونه ورکړي دي لکه فصلونو ته محتاج او لا مستغنین بے پرواو د چانا د تقریر د مقاصد د دې دوانو نه چې مقاصد د دې دوانو علوم بیان کی تقریری کی تقریر آغی بیان توایی چې هغه په ذهن کې ته چالکی نوی قرر یقرر فروعا و اصولا په اتباع د فروع د اصول سره نه ترتیب په اتباع د فروع سره کړی دی نه ترتیب په اتباع د اصول سره کړی نه دي ته محتاجو تاکي سره روانه الى ان تردی پر حدثت الفتن چې پیدا شول فتن بین المسلمین په ما بین مسلمانانو کې د اختلافات پیدا کېدل چې مولا صاحبہ دا فتن دی فتن پیدا شو فتن بین المسلمین والبغي او پیدا شو لبغي او ظلم علی ائمه الدین په
امامانو د دین باندې ائمه ائمتون بوداس زبرادیم کوي بغي ظلم زیته رالی او ظاهر شو اختلاف الآراء د ریگان مختلف رالی دا غټه فتنه ده چې ریگان مختلف د تبلیغ والا په دې ډیر زور راوړي چې سوچ هم یو شي سوچ هم څه اوس نن سبا دا دغه نشته تاسو کې به تاسو کسان په دې دغه کې شرکت کوي کنه دا خپل مابین کې دا خبره کو دا به عوام تبع نه وي د جمعیت زمونږ د جمعیت اجلاسونه نو لار چا ریګانې کوي یو اجلاس کې به شپږ ریګانې راشي دون اختلافات دوه ریګانې نه ډېر ریګانې چې سره شي ملاته بدلې راشي دا کار داسې دی اوس ټول نن سبا ورځ د ورځ دغه زمانه د چې را روانه ده چې د پلار او د زامنو اختلاف د ورونو اختلاف د ښځې او د خاوند اختلاف ټول اختلاف سوچ او فکر یو نه دی صحابه کرامو به سوچ او فکر څو اجي صاحبه یو طالبان ته موږ د دې مثال وکړو سوچ او فکر یو سوچ او فکر یو دی کولی نه لګ راځي خو زموږ د کلیوال دي نو موږ هلته دغه له ورل کورې جوړ کړی ته ورل داسې مبارکۍ ته پوسټ ده نو په شګه کې ګاډی ونښته زه په کټ کې ناست یم دا نور کسان پکې ډېر نو دا زوري یې پې کول خو هغه ګاډی نه شي ما تر دې ځنه خیال کوو چې دا وران او دا وایي چې ته مه راسه دا راغله چې زه ورغلم نو ما ورسره اتفاق جوړ کړم په یو ځل چې زه درته اواز درکړم چې 1 2 3 د 3 سبا اواز لګوه چې څنګه دا دغه ورکړو ګاډی م سیده ویس ولې دا زور په دې به داسې کوو یو به زور وکړه بل به نه و بیا به هغه بل کوو دی بل نو مختلف زور یو نه و چې که دې راغلی دا ما وویلې چې لکه دا یوازې دا نه دقسې د دې هر څه مثال دی چې دا مدرسه ده چې دې کې د دې راغلو استادانو او د طالبانو یو شو چې اعلا د کلمت الله بیکار به خبر کافر اختلاف پیدا کړي اختلاف پیدم شته اختلاف پیدم شته پیدا دا ده که ونو اتفاق کړی و نو بیا به یوې ونې ویلې چې زه به میوه وکړم تاسو بېغمه شئ دا نور میوې به کمې وې که ونو اتفاق کړی و ټول به ویلې امرود به کوو نو امرود به میلاوېدلی خو سیوان او خدایي کیپسول به نه میلاوېدلی دې که دې نه دی اختلاف کې دغه اختلاف العلماء رحمتونه هغه دغه دی خو دا نظریه او د یو بل سره ضد جوړېدل دا قسم اختلاف دا مضر دی ګوره دې اختلافاتو موږ ته دا کتابونه را پیدا کړي دا پیدا مو شوله چې علم کې وسعت راغلی خو دا نقصان هم وشو که دا اختلافات نه وی پیدا بس صفا کیسه به را روانه وي علم به هم اسان و عمل به مربانې ته اسان دا لیلې علما چې اخیره کې وپاتې کېږي که نه امام غزالي لیکلي دی وایي کاش بوډۍ چې زه مولا ستا په شان ته وې ستا رانه وتلې بوډۍ چې ناستې به لیلا وایي نور په شروط او په ګروت باندې اګاه نه ده او زمونږ استاد خو د لانجو څه سر دی رفالیدین شته او نشته دواړو طرف ته احادیث دي نو سبا سره کې امین بالجهر دی که امین په پټه باندې دی یعنې خپل مذهب به ثابتې او د بل مذهب به مرجوح کې دغه سلسله به روانه که خدای خبر چې په اخره کې به زموږ سره څه کېږي یېره سړي سره څه کېږي ملا صاحب پیدا شي که ښه د عقایدو کې به اوس د لروسته راشي حیران به شي یو ډله د صفات د الله مني بلې دا څوک وایي چې تاسو صفات د الله منئ تاسو وایي د توحید نه لاس وینځ د تعدد د قدماو قایل شول الله صفات قدیم وي که حادث وي عین د الله سره وي که غیر د الله سره هر ځای کې ګیرېدل بندېدل لانجه کېدل دا ټول ډول خو بیا هم زموږ عقیده الحمدلله صحیح ده خو بیا خو انسان په دغه کې واقع کړي که نه دا څنګه خلک خبر هم نه وي بېغمه کاري ای ملا صاحبه بېغمه کاري ښه نو ګوره ورته ملا صاحبه
وظهرا او ظاهر شو اختلاف درېګانو او دارنګي ظاهر شو میلان الى البدع بدعات تام د بدعات تعریفونه دا مشکات کې راشي دلته اوس موږ نه کوو تعریف د بدعت نو بدعت د لپاره مشهور درې تعریفونه په یو تعریف چې چوالي به تقسیم نه قبلې حسن تا او غیر حسن تا او په دې دوه تعریفونو چې چوالي نو به تقسیم دین څو په لکه دې کې دا په بدعت کې دا حسن او سیئه ده کوم ځای نه ټول سیئه دي نه دا په یو تعریف سره دا ټیک ده او په دې نور تعریفونو چې چوالي نو حسنم پکشتا سیئم پکشتا واجب بدعتم پکشتا ده لکه دا کار بدعت ده دا کوم کتابی چې جوړ کړی خدا واجب دی دا لري کې عقیدی بدل مولیانم خراب شي او د عوامو مون په یاد باندې پویګو مجاسه نه میدان الى البدع علی ولا هو خواہشات تا وکثرت الفتاوا او زیت شولی فتاوی والواقعات او دانګه حوادث هر ځنه مد فتوی आवाज راځي هر ځنه بل فتوی आवाज راځي چې مخکې بداس یو انسانو نو په اغیو باندې به علماء گواہی ورکړه چې دادی فتوا ورکړي امام مالک رحمت الله علیه فرمای وی او یا پهلوانانو د علم دیو را جمع شو په مای فتوا ورکړه چې د مفتی شي فتوا دی ورکړي هغه وی ما فتوا ورکول شروع موږ خورورا کیسه قطاره صدا دا ګټه را دی خو راوالو څه چې درته مفتی سي هر ځای کې او نور په مسلونه څو خبرې مولا صاحب نه او بس دې ته زم خوشاله یم چې یو ځای کې زما مفتی نوم ولیکلی شي په مفتی صاحب باندې یاد شي لکه دی یو کس هغه تخصص یې کړی نو بل ورته مولي صاحب د چې مولي صاحب د سویل خوله دې ماتېږي چې مفتی صاحب وویل لکه دی راغلی خوله دې ماتېږي څه ویل نو مسلې داسې خبره پوه شولې د هر ځای نه فتوې ورکول پکې دغه شو دا اوس ډېر خلک په دې کې شک یو پلان کې مولي صاحب نه مې تپوس کړی و داسې راته ویل پلان کې داسې ویل دا څنګه په تاسو نه کار خراب شي ته په کاغذ ولیکه چې هغه ته جواب د کتاب نه ولیکي نو بیا به یو جواب بیا به بدل جوابونه دا به پکې راغلي ولا صاحب دا به پکې بیا نه راغلي من یو ځای کې ناست دا خبره نه بل خوا لاړه خو هلته چې دی یو مولي صاحب ویلي پلان بېګا مې په پلان کې ځای کې شپه وه هلکه وایي دا یو شیز چې په دې قرضو باندې لږ ګران خرڅې په نیټه دا خو ویل جایز دی لحسن الفتاوی راغستې دي موضوع نه وکړه دا خو جایز دی ما خو پې تقریر کړی دی چې دا ناروا دی جمعې بیان مې پې کړی دی چې دا کار دی نو ما تا د کوم کتاب نه ویلو که استادان نه دې اورېدلي وایي ما دې مضغو نه منل زمونږ مسائل چاله راغلي ملا صاحب مضغو کثرت الفتاوا والواقعات والرجوع او رجوع الى العلماء تر على مهماتو کې اوس به دیو د پاره جواب پکاري فاشتغلون دا عالمان مشغول شو بالنظر والاستدلال فنظر کول سره او په استدلال کول سره او په اجتهاد کول سره او په استنباط کول سره اجتهاد او استنباط چې بیل راشي یو شی دی اجتهاد استنباط چې یو بیل راشي چې یو ځای راشي لکه دلته بیا پکې فرق دی اجتهاد دې ته ویل کېږي چې سړی په خپلو اصولو باندې اجتهاد کوي دا ډېر ګران کار او استنباط دې ته ویل کېږي چې اصول د بل چي او نوې مسلې پې دا راوباسي دا هم سخت کار دی لکه څوک یې اوس نشي کولی خو لیکن د اجتهاد په نسبت باندې دا امام محمد او امام ابو یوسف دیو ته مجتهدین په المذهب وایي دیو به د امام اعظم صاحب رحمت الله علیه په اصول باندې مسائل لیستل اصول ایستل دا ډېر ګران کار دی لکه یو سړی تصنیف کوي خاکه ګرانه ده خاکه تا ته زه جوړه کړم بیا تصنیف اسان دی لکه ته مثلا په کومه موضوع باندې دغه غواړي دا تصنیف غواړي چې خاکه جوړه کړي چې لکه دې باب په پلان کې باب په دې کې دونه فصلونه یو فصل به په دې تشریح بل به په دې تشریح بل به په دې تشریح نو تا ته کیسه اسانه شول ته به ولګې هغه درې فصلونه تشریح به وکړي لکه خاکه جوړول ګران دي کتاب د تصنیف دپاره خاکه ګرانه ده بیا په خاکي باندې کار کول بیا هغه اسانه او تمهید د قواعد او د اصول تمهید د چا د قواعد او د اصول
او ترتیب د ابوابو د بابونو او د فصلونو او تکثیر زیاتواله د مسائل بادلتها سره د دلایلو او مشغول شو د عالمانو په واردولو د شبهو سره د جوابونو الکه په غیر د قیل او قلنا راته سبق وي په غیر د قیل او قلنا سبق مضبوط نه چې تاسو د اغیار خلقو اعتراضات معلوم شي او بیره ته جواب معلوم شي نه دا الکه وی پلان کې مولي شپ دا بریلې یو بل مولي شپ چا یادول ډیر نه خبره دا خبره او کومه دا اوس خو دې ساده نو په څه خبره بریلې په تاور زویه مسافرات چې د چا څه پتاوره زویه پرته وي به بریلې ځکه دی راغلی ما د دې دغه د شیعهګانو ټول خو به نه وي خو لکه یو پنځه تفاسیره مې ونه دغه کړه دا وکتل د شیعه نه وي د هغې نه جوابات دغه کړه دا ځکه دی د پنجپیرینو د بریلینو د شیعهګانو د قادیانانو تفسیر ما پیدا کړی قادیاني چې کوم تفسیر لیکلی تفسیري کبیر د قادیاني ځکه دی نو مولا صاحب دار چا کتابونه بګوري ایراد د شبهه به اجوبتها دا دغه شبهه ده او دا ته مولا صاحبہ هغه ځان ډیر دون دلایل و چې دا زمونږه زما غوندي مولا به جواب د قادیانی نشي کولای داغه د پیروکارو څنګه لو کفین دا ابراهیم مرشو لو کان حیا لکان نبیا کدا حی نبی به ان فتوی ولې کېدل چې د نبوت دروازه بنده نه دا نو موږ ورته جواب وایو چې څنګه به دغه شي دا لو چې راغلی دی لو راځي د پاره د چا د انتفاض د چا د انتفاض اول د وجه د انتفاض ثانی چې د نبوت منتفیو نو دی وته ژوندې پرې نه خو که نبوت نو منتفی او د نبوت دروازه آزاد وي نبی بوت ابراهیم الله تعالی ژوندې پرې خو دی وي فکر دی را موږ دې الله ګوري چې دا لو پکې راغلی او تعین د اوضاعو الکه وضع پکې وکړي شي دا مسله په دې کې وضع ده دا باب دی دا فلان کې دی کتاب الایمان دی کتاب القرآن دی او اصطلاحات او تبیین د مذاهبو کدی کې د اشعریو دا مسلک دی د ماتوریدی او دا مسلک دی د معتزله او دا مسلک دی سیب د مرجئه او دا مسلک دی د فلان دا د فلان دی او اختلافات او دی مسما کما آغا یفید چې پیدا کوي معرفت د احکام عملیه او د ادله او تفصیلیه او بالفقه دې فقه ویلا معرفت النفس ما لها وما عليها فقه او معرفت د احوال د ادله او اجمالا په پیدا کولو د ذکر احکام لره په اصول الفقه باندې به اصول الفقه اصول الفقه معنی دلایل د فقه اصول الفقه چې سموي له قرآن او حدیث نه سره کوم مسلې نشیم راستلې خو کم از کم دونه هو تفته ولې چې دا مسله د دې ځای نه راوته ده دا د دې ځای نه راوته ده دای په دې طریقه یو ملکه د سړي جوړیږي په کتاب الله کې شل اقسام دي او دا چې بیا په باریک نظر باندې وګوري اتیا اقسام دي اتیا اقسام دا چې د قرآن شریف کې معلوم کړو سړي ته ډېره غټه پیدا کی نو کوم مثلا منګه اجرا کو د اصول فقه نو قرآن شریف کې به اته اقسام راوباس نو دې د اجرا ویل کېږي چې مولا سے اصول فقه قرآن شریف کې دا فقهي احکام چې راوباس دا ناشنا دغه دې کې په دې باندې کوم تفاسیر لګېدلي دا هر مذهب احکام القرآن شته زموږ د مذهب والا احکام القرآن شته چې دا استنباط د مسائل د قرآن نه کې دا ناشنا موضوع استنباط د تصوف کې د قرآن شریف نه دا ځان یو موضوع قرآن شریف دریاب د هر څه پکې کیږي ها او معرفت د احوال د ادله اجمالا په پیدا کول د احکام کې په اصول فقه باندې او معرفت د عقاید چې وکي د سره د دلایل تفصیلیونه مسما کیږي په کلام سره فقه تولی فقه وین د فن مسند دی کم كل متكلم من يتكلم باصطلاحه اصول الفقه وجنه دی ویلي بالکلام دیتا علم الکلام وی ولی دیتا علم الکلام وی نو د دې لپاره دې ډېری وجې وی ځکه ورته علم الکلام وی دیتا په دې به د خیر سبب وي بس نن خبرو خلاصه دا ده چې صحابو تابعینو په زمانه کې دا کار نو
دا تصنیفات په عقایدو کې وي او وروسته خلکو کړي دا به بدعت نه نو جواب یې تاسو درکړو چې دا بدعت قبیحه نه دی دا یې خلاصه دغه شوه دا دې نه به تاته نور ډېرې مسلې معلومې شي ډېر داسې کارونه چې د صحابو په زمانه کې نه وو هغه کارونه اوس په دې زمانه کې کېږي هر یو شي خپل خپل زمانې سره بدلېږي او بدلېږي صحابه کرامو چې کوم دی نو په کلاشنکوف او غیرو باندې د مخالفینو سره جګړه نه ده کړې په توره باندې کړې ده هغه زمانه د تورې اوس په دې زمانه کې دا دغه کېږي ټول ترتیب به بدلېږي را بدلېږي دغه هغه اصل به هغه وي خو لیکن طریقې کار به څه کېږي ملا صاحبه بدلېږي طریقې کار چې بدل شي نو پروا نه کوي د دې نه دا مسله معلومه شي چې تا د چا سره تصوف کړی دی نو بیعت به د هغه سره قایم ساتي که په طریقت پوهېږي نو د بل نه ځان پی کوی شي د بل نه ځان پی کوی شي لکه لا اله الا الله 120 درسونه دي 120 سبقه پکې دي په لا اله الا الله کې چې دا ذکر به څنګه